نو قرباني به کوې انشاءالله العزیز. کله به یې کوې؟ څه مسایل خو مخکې تېره جمعه ما ویلي دي. د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي. د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده. که په دویمه دې ونه کړه، په لومبۍ دې ونه کړه، په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم. او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې، نور پرېوتو نه مخکې به حلالې. نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر، په دویم کې هغې نه کم، په دریم کې هغې نه کم. او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه، د څه عذر د وجې نه پاتې شوه، نو بیا به ورسره څه کوې؟ په 3مه پاتې شوه بیا به حلالې نه، بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشتې ولال کړي دي نی، نو بس بیا چاله خیراتي ورکا. او که دنه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وې چې خو یار ارمان چې مې کړی څه وی، نو پیسې چاله خیراتي ورکا. وګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی. او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی، دغه وبال نه ځان نشي خلاصولی، توبې به ورسره وباسې، استغفار به ورسره وکړې. بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت. د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده، ناغوره ده د ورځې به قرباني کې. او شروع به د کم وخت نه کې؟ د اختر د مانځه نه پس چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې، نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې. او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې. یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی، حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ، وی د الله رسوله ما خو قرباني د مانځه نه مخکې کړې ده، وی شاتو که شاتو لحمن، بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه، لیس من النسک فی شیء، چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو. دوباره وکړه، د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه، دوباره یې وکړه، دوباره یې پرې وکړه. البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې، نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي، هېڅ پروا نشته. د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي. بلکې علما لیکي وایي که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که، نو چې څاروی په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي، نو وختي هم حلالولی شي. او که یو سړی په میره کې دی او څاروی په کلي کې دی، دی د اختر مونځ نه کوي، دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله که، نو دی به حلالولی کې د اختر مونځ شي. کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی، نو وروستو به حلالې څاروی. بیا چې څاروی کله حلالې نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی، په خپل لاس بهتره. او که په خپل لاس یې نشي حلالولی، یا ولا چل نه ورځي یا نشي زړه باندې کمزوری دی، نو بل ته هم ویلی شي چې مال حلال کا. وګورئ دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې، نیت د خولې ضرورت نشته چې زړه کې دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم کافي ده. او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ورې هسې نه، دا ګورې ذهن کې واچوه، هسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سي دي، یو یې پلار او 4 زامن دي، او پلار لا د اختر جومات کې نه راغلی، بل لور یې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی، بل لور یې لور کره تللی نه راغلی، بل لور یې هم چې ته مبارکوله تللی دی نه راغلی، او یو ورور یې په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه، د قرباني ګورې ونه شوه. دې ورور له دې اجازت ورکړي د مخکې نه، دی یو ورور نه دی یا دی قصاب لا یا دی یو ورور نه دی اجازت ورکړي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه. دی دې ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني، نو چې هغوی ورته وایي وکړه ته زمونږ وکیل او قرباني وکړه، نو بیا ټیک ده. او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دی د خپل طرف نه قرباني وکړي، لاړه قرباني برباده شوه. بعد وخت کې پلار دا چلو کي په کور کې 4 کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی، او دا پلار یې څاروي راوالي وایي دا مار ټولو زامنو طرف نه ما حلال کړه، دا قرباني د یو منه شوه، دا برباده شوه. دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي، دی به ځان د هغه وکیل کوي، هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم، هغه یې وکړه. هغه ورته وایي چې بچې پلار بابا بالا قرباني وکړه، نو دا ضرور ده. او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي، څه پابندي پکې نشته، خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ قرباني وکړه، دا پلار به تې تپوس وکړي چې تاسو له قرباني کومه. دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي، بس ښځې ته صدقه کوي چې دا پیسې ستا د تر تا ته صدقه شوې او د پې تا له قرباني کوم. نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه، یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم، هغې وایي ښه خو بیا ټیک شوه. او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېدي نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف نه، یا به په خپله حلالول کوي نیت به کوي، یا به بل ته وایي چې ته ما حلاله کړه، نو هله به ګورې صحیح کېږي. ډېر خلک دلته به بل څیز کې خطا کېږي، ادی چې پلار یو 4 زامني او پلار یو قرباني وکړي او بیا پیسې د 4 بچو نه راوالي را تن کړي،
قرباني عیسه یو ونیسي په میخه کې او پیسې د څلورو بچو نه راوالي او څه ورسره خپلې کې پنځه د دم قرباني ونه شوه هغه نور یې غرق کړله د هغه نورو قرباني ونه شوه قرباني چې کومه عیسه نیسي دا به د یو کس نه په شریکه په دوو کسو به یو عیسه نه نیسي بعضې وروڼه یې په کور کې پیسې راجمع کړي او په شریکه عیسه ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه عیسه ونیسي او چې عیسه راوړي نو بیا په منځ کې نیمه کې که چا دا لوبه وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه دا ذبح کومه بالکل خالص د الله د رضا دپاره او دا هغه طریقه ده چې ما ته پیغمبر مبارک ولکې راوله د الله د رضا دپاره نو دا قرباني وشوه او که نیت دی د دې چې غوښه به وکړم نیت دی د ریا دی چې ما خو هلکه قرباني وکړه دا مې وکړل نیت دی د ښودنې دی ګورې قصه دې ګډه وډه شوه نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوې د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت کې شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیلو پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرته یي زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیلېدی خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو زوی حصه ৭۴,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېد هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته نو دې کې لږ زما وروڼو احتیاط وکړئ ګورې په دې څیز کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه څاروي سره به هم ظلم نه کوې چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د دې پنځو شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زموږ د طرف نه څاروی لال کا او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی حلالومه او چاړه به ښه مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې څاروي زر دمه شي او په اسانه حلال شي او سبب د حلالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سره او که بسم الله الله اکبر و کافی ده که صرف بسم الله دی وی کافی ده که صرف الله اکبر دی کافی ده زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ټیک ده یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشته ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایه که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډېره زیاته خوشحاله کړي ببار ملک ده نو هغه کله کله مسلو تپوسونه کوي نو وختي امانه د مسلې تپوس وکړه او راته وایي زه به بیان اورم هره جمعه اوري د هغې تپوس داسې تاسو ته هم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړي سره یو 2 کروڑ روپۍ دي یو 1.5 کروڑ روپۍ دي نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی او دې لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپۍ دي نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجبه ده که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک وي نو واجبه پې یو ده البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 ګډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکړي یو د نفلي وکړي بله د نفلي وکړي خوښه خپله ده که هغې وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړې دا مالداران چې دي حضور پاک له وکړې نیت پکې دا وکړې چې دی دا د پیغمبر مبارک د الله دپاره ذبح د الله دپاره وي او د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپله هم خوړی شي د خپلې قربانۍ د غوښې مثال یې شي مور پلار دپاره وکړې ذبح د الله په نوم او مور پلار دپاره وکړې دا د پلار دپاره کوم دا د مور دپاره کوم پلار مور دې وفات شوي دي نو دا د هغوی دپاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک وي نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ فک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټې څاروي مه غشتی شي ما درته ویلو چې عمر یې 2 کاله او غټ څاروي مه غشتی شي او په رکوټې ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي ګورې 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټي او په غوی کې 2 کسان شریکېدی شي که رکوټي وي او که غټ وي نو پکې که شریکېدی شي بعض خلک وي 3 او 4 شریکېدی شي په رکوټي څاروي کې یعنی کټي کې یا په رکوټي سخي کې 2 کاله نه چې 2 کالو ته عمر ورسېد 2 هم شریکېدی شي په یو ملالیدی شي په 3 هم کېدی شي په 4 په 5 په 6 په 2 هم کېدی شي دا پکې خاص فرق نشته دی بیا چې حلاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کې اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي
به ویل لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه بل وی یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یوسمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نه شي کولی شرم د وجې نه خوړې نیږي ورې درته ګورې صفا خبره کومه خوله د یو هم ني نو داسې مه کوئ بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د سره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه راته صفا خبره کوم دا ما اورېدلي دي یو کس د سره خپې یوړی وایي دا ما د نیا خپې خوږېږي راکړه چې هغه یوړی نور ویې وایي دا اوس ال دی وایي د مونږ نیا نشته ته وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه بل ویلې د مونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کوې قصه دې تباه برباد نو دا له نیږي ورې نو هر یو شی اووه ځایه که اووه حصې وي که څلور وي نو هر یو شی څلور ځایه کا او ښه په طریقې څلور اووه ځایه کا او زمونږ پښتانه بیا ډېر زبردست کار کوي یو ماشوم ته وایي مخه خوا کا اواز وکړه دا د چا دا د چا کېډو ګیلرو کار پکې وشي ښه په تله باندې تقسیم وکړه او خشته مزېدار هسې نه چې کوم پکې زوره وړي د قیمې خشته غوښه مخه خپل طرف ته ور واچوي دا کور ته یوسه او هغه هډوکي مډوکي بشیر جان ته ور په غاړه کړي چې دا ستا غوښه ډېره ده هډوکي دې کم دي او ته پکې د هډوکي وخورې ها جي نو په ده قرباني کېږي زه خو به دې حلالوم بشیر جان او ګوره داسې پروګرام دی که نه چې تاسو څاروي واخېسته ټولو وروڼو په شریکه واخېسته یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړې نورې کمې ورکړې خیر دی اچولی شي پکې خدا هغوی ته ووایه خدا سې وکړه یو بل چل وکړه ښه طریقه دا ده چې که ته کومې پیسې د زوی په ځای اچې یا د بل په ځای هغه غله ورکړه وایي دا ما تاله صدقه درکړه شوی راکړه په قربانۍ کې حصه کار به اسان بشي نو د مالونو بیا چې کله حلال کې غوښې دا شوه سرمن قصاب له په قصابۍ کې ورنه کې د سرمن خو هسې سر خوړلی دی چې د خدای شان دی چې د قربانۍ ورودي شي سرمنې ارزانې شي دې مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی دی لکه دا سرمنې مولیانو له ورکولې نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمنې خو چا نه اخېستې بلکل نا ملا له یې راوړه استاد جي وایي دا سرمن والا وي مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کوو نو په خپله به دې خرڅوله ماله دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راځغلی وایي مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې که سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسه خو خیر په اجرت کې به نه ورکوي چې دا واخله او دا اجرت شو بلکل به نه ورکوي سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان لته لمسې جوړه کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مورکه ورکول شي مالدار له ورکول شي او غریب له ورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنه ورکه جمعات باندې نه کیږي غواړي چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریب یې کمالدار او که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخا غریب له ورکه نقد سرمن مالدار له ورکول شي غریب له خو کچې دې خرڅ کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکه بیا به مالدار لنه ورکه زوی لور لا او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکه دا پیسې او زمارونو یو بل خبر وکم مولا لبا د سرمنې پیسې په اجرت ته امامته کې نه ورکوي اسې ولا ورکه خیراتی هو کته وته دا وی چې د سرمنې در کوم مال امامتي کوا نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې د کومه حاصل کړي نو ټوله وخت په خپل خوړې شي ذکر رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه وادخروا چې دا تاسو خوري او ذخیره هم کې یو کال پابندي لګولې و چې درې ورځې نه زیات به د قربانۍ غوښې نه خوري خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په فرج کې سنبالې او ټوله خوري نو قربانۍ ته د پې نقصان نه رسي خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې درې ځایه کا یو عیسا په خپله وخوره په خپلو بچو باندې دې وخوره ځان له وچول شي فرج کې مې ښودی شي یوه عیسا مسکینانو فقیرانو غریبانانو له ورکړه چا چې قرباني نه ده کړې او یوه عیسا خپلو رشته دارانو له ورکړه دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېوځي ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پې نه پرېوځي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کې کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ د څاروي واخېسته او پی یې کولو پی به ترې نه
یخ اوبه به راوالې په غولان به راترم کیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غولان درد نه کوي او که ډېر څاروی تنګ و پیرې ته بالفرض واغېشتله نو یا خو دا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویس کي او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا خو په خپل استعمال کې به نه راولې دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډۍ کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کری چې ماله به دونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو ماله به دونه پیسې راکې دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کې دا ګناه ده ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی که سرکار دی او که بل څوک دی او هغه د هغې اجاره لي په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي وي هلکه بس وي په 1 لک شو مازدیګر به یې کور کې راکې اوس یې بوځه نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه که په لاره کوڅه کې دې واغېشته نو منډۍ والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زموږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ کړي پیسې راکوه نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډۍ ده هغې پورې ستا حق دی منډۍ نه بر ستا حق نشته نو په دې څیزونو کې د مارونو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه او د الله د رضا دپاره وکړئ نیت د غوښو مه کوئ او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړي بل تاسو ته ما د رجوع ویلي که ستاسو یادي نو د عرفې د ورځې روژه ما خو د لسو کې چې وسم کېږي 19 خو د عرفې د ورځې روژه د 19 په دې کې ډېر لوی ثواب دی حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د یو کال مخکنو او یو کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي نو زمونږ د 9 ورځ د عرفې راځي ښه ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو که نه نه د خپل ملک دی الحمدلله زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی د چهارشنبې په ورځ باندې اختر دی حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زمونږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی نو د 9 په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي د 9 په ورځ باندې روژه ونیسئ ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته هغه به وغورځو موږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي پس ښکاره دی وایي په زوره دی وایي سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې او ښځه به پټ وایي او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي که وی نه وي ګناهګار به شي 2 ځله ویلی شي او 3 ځله ویلی شي او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي هسې مستحب دي که څوک یې وایي دا به کله ختمېږي 30 منځونو پسې دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی دا مفتابهي دی یعنې د اختر د 4مې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نی نو انشاءالله په دې باندې موږ تاسو عمل کوو که خیر انشاءالله العزیز یو سړي سره نقد رقم نشته یو نیمه توله سونه ده لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है कद सर नूर इसम नहीं सिर्फ ये वनी मतोला सोने 13 जुमा मावीलियो कुर्बानी पे वाजिब न दा چې اونی مو تو رسیږي الله قرباني واجبېږي البته یو سړي سره یو توله ده او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دی یا دویم کورې دی د حاجت نه زیات دی نو بیا په د باندې قرباني واجبېږي ګورئ मेरे पास हुकूमत का फंड जो मुझे देता है 3-4 माह बाद मिलेगा मेरे कब्जे में उसके दसर निश्ता नो पता कुर्बानी निश्ता कि उस दसर से निश्ता रे दे जारे खान वली वफात शवे दे जुमे मर गए दे जारे अल्लाह दे मगफिरत नसीब की अल्लाह दे आखिरत खुशहाली नसीब की और रब्बुल आलमीन दे टोल वारिसान له صبر ورکی سعودی کی عمر گره دے دعا غواړي الله دے دعاګانې قبول کی او قرض دے په الله دے قرضونه خلاص کی اور کې 2 تولې سونا باقی نقد روپے نشتا نہ چې نشته نو قرض ماخلا به بیا قربانی در باندې نشته دي بندا کو 12 سال سے عارف بیمار دے الله دے ولا روح صحت ورکی